خو علم دا څه شی دی زمونږ په اصطلاح کې علم هغه دې ته وایي چې لکه څنګه د مدرسو کې مونږ صرف وایو نحو وایو منطق وایو حکمت وایو بیا په مخه باندې چې دی نو لاړ شو بیا دغه حدیث وایو وړه دوره وکړو لویه دوره وکړو بیا وله دستاربندي وکړي نو وایي دا ملا شو او دی عالم شو امام مالک رحمه الله هغه وایي چې العلم ليس بکثرة الحدیث کتا ته ټوله بخاري یاد ده ټول چې دی نو مسلم درته یاد دی ټول حدیث درته چې دی نو یاد دي خو ته عالم نه علم چې دی نو څه ته وایي العلم الخشیه د الله نه یره که تا کې د الله نه یره وه نو ته به عالم یې که دا ټول کتابونه ستا یاد دي ټول فنون چې دی نو ستا یاد دي لیکن چې د الله یره درکې هغه چې دی نو هغه نشته دی نو ته عالم د الله په کور کې ته عالم نه اگر چې په رواج کې په دستور کې په معاشره کې ته لوی عالم یې ځکه چې ته ډېر لوی فني او ته ډېر لوی چې دی نو د کتابونو لولونکی او ته د هغه ماهر امام دارمي رحمه الله هغه په خپل کتاب کې په خپل سند سره یو واقعه لیکله هغه وایي یو سړی هغه خپل زوی ته ووایي چې ورشه بچی علم وکړه هغه علم هغې له لاړ هغه وخت سره د علم دا طریقه نه وه هغو به دا صرف نحو یا دا مدرسې نه وي هغو خو به حدیث هغه چې دی نو یادول او ټول کار په حفظ باندې و او دغه رنګې د قرآن تفسیر هغه به چې دی نو یادو نو دی لاړ هغه احادیث هغه یاد کړو د قرآن په تفسیر په هغې باندې ځان هغه پوه کړ سمندر وروسته راغی چې پلار په نظر ولګېده ورته بچی ورسه علم وکړه نو ده دې کې چون چراو نه کړ بیا لاړ دا خیال یې وکړ چې ما خو چې څه راوړي و نو هغه په یاده باندې ما خو هغه احادیث او هغه د تفسیر هغه مې یاد کړی و نو ما ته پلار ووایي چې ورشه دا ولیکه د هغه استادانو نه ځکه چې کیدی شي چې اوس ته سبا لیونی شي مړ شي نو دا خو به پاتې شي نو دی لاړ چې کوم هغه استادانو نه کوم احادیث ویلي و حقه د هغو نه هغه ولیکل او دغه شان خپل رجسټر خپل کتابونه لیک د لاس هغه چې دی نو راړه نو هغه چې په بیا نظر ولګېده ورته یې ورشه بچیه علم وکړه نو هغه وی چې پلار ما خو اول د علم وکړو هغه مې یاد کړو تاسو چې علم وکړه نو ما دا خیال و چې ورشه دا ولیکه هغه استادانو نه مې هغه ټول احادیث او روایتونه هغه مې چې دی نو ولیکل اوس تاسو بیا وایئ چې لاړ شه علم وکړه نو ما ته خو بله طریقه هغه نه ده معلومه نو هغه درته وایي چې ښه ما ته دا ووایه چې ته په یو مجلس باندې داسې تېر شوی چې خلکو ستا صفت چې دی نو کړی چې دا ډېر لوی قابل سړی دی او ډېر لوی ذهین دی او داسې ستا صفت یې کړی ویاو وی تا په خپلو غوږو دا صفت اورېدی دی ویاو وی دغه وخت سره ستا د زړه دا کیفیت څنګه دی ته خوشحاله شوی مطلب یې دا چې داسې چې یاره زما خلق صفت چې دی نو کوي هغه وی نه ما بالکل په زړه کې دا خبره دا نه ده تېروتې وی ښه په داسې مجلس تېر شوی چې خلقو ستا شکایت کړی ستا غیبت چې دی نو کړی او تا په خپلو غوږونو اورېدی وی او وی دغه وخت کې ستا د زړه د هغې څه کیفیت و یعنی ته په دې خفه شوی چې وګوره دا ولې زما غیبت کوي دا ولې زما شکایت چې دی نو کوي نو هغه ووایي چې زما په زړه کې هېڅ فرق چې دی نو نه دی راغلی چې دو ولې زما غیبت وکړه ولې زما چې دی نو شکایت هغه یې وکړ بیا ورته بچیه داسې یو قیمتي رکابی یا یو قیمتي شی هغه تا چې دی نو هغه لیدل دی ویاو وی دغه وخت کې ستا زړه کې څه کیفیت و یعنی ستا زړه کې دا وه چې دا زما وی یا دا ما اخیستی وی د دې محبت د دغه قیمتي شي او د هغه رکیبی د سرو یا د سپین وي نو د دې هغه واقعات هغه ستا په زړه کې هغه راغلی د وی نه هغه ورته بس ته عالم نو ګوره چې د سازشونه هغه چې دی نو کوي منصوبې چې دی نو جوړوي غیبتونه چې دی نو کوي د خلقو بېعزتۍ چې دی نو کوي نو ټیک ته رواجي طور باندې هغه عالم دی هغه دوره کړل ده او پټکې تړل دی او کتابونه او مدرس هغه دی لیکن د الله په کتاب کې په کتابونو کې هغه ته عالم هغه نه ویلی کېږي